الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. دویم پارت آغا چې کوم د غسل د مسائلو چونکې ابتداءً ذکر شوی چې د غسل کوم فرایضو یا سنتو یا آداب هغه بیان شوی نو هغه دا و چې غسل په داسې ځای کې کول پکار دي چې په هغه ځای کې د بنده ستر عورت پټ وي. دویم په غسل کې غرغرې کول، په پوزه کې اوبه اچول، دا په خاموشۍ سره، او خبرې نه کول، قبلې ته نه مخ کول، نه شا کول، غسل په ناسته کول، او دکه رنګې زیر ناپ ویښتو یا د ترخونو ویښتو هغه په حالت د غسل کې نه کټ کول، هغه په باتروم کې نه غورځول، او نه نوکان په حالت د غسل کې کټ کول. او که دا کټ کړی شي په کار دی چې د پاکۍ حالت کې کټ کړی شي او دا بیا په یو خاص ځای کې هغه مطلب په یو پاک ځای کې هغه دفن کړی شي، ولې دا د انسان د بدن جز دی. او چې څنګه انسان تعظیم والا دی، عظمت والا دی، عزت والا دی، دکه رنګې د بدن چې کومه حصه ده نو هغه هم عزت والا ده، چونکې هغه دفن کول پکار دي، هغه غورځول نه دي پکار، او بیا په ناپاکه ځای کې غورځول هغه بالکل نه دي پکار. او د دې سره چې نور کوم اهم هغه مسائل دي هغه دا دي چې هغه کم از کم په 40 دن کې هغه د خپل بدن زیر ناپ هغه ویښتو کټ کول پکار دي، د 40 دن نه اړول هغه پکار نه دي، چونکې ویلی شوي چې نبی علیه السلام بلکې بهتر قول هغه دا دی، بهتره خبره دا ده چې په هر هفته کې دې څه پایو شي، که په هر هفته کې نه وي نو کم از کم په دویم هفته کې هغه بیا پکار ده. او نبی علیه السلام په باره کې راځي چې نبی علیه السلام نوکان یا د بریتو ویښتو یا نور د بدن چې کوم ویښتون وي دا به د جمعې د لمونځ نه مخکې نبی علیه السلام د مشکات روایت دی چې دا به یې پرې کول، کټ کول به. او د 40 دن نه بیا سیوا دا حرام دی. اوس هغه مسایل چې هغه د غسل سره تعلق ساتي، اوس که چېرته یو سړي ته داسې حالت راغی چې دی اوده دی، دته احتلام شوی دی، احتلام ورته یاد دی چې ماته احتلام شوی دی، خو چې کله سهار پاسې د کپړې پاکې دي آیا دی به غسل کوي او که غسل به نه کوي. نو که چېرته دته احتلام یاد دی خو د ناپاکي په خپلو کپړو باندې نه ده موندې، په ده باندې غسل نشته. او که چېرته یو سړي ته خپل غسل هغه یاد نه وي، دته یاد نه وي، خو چې کله دی راپاسې دی وګوري دی په خپل بدن باندې او په کپړو باندې نو دی ناپاکي هغه وویني، نو بیا پکار دا دی چې دی غسل وکړي. ځکه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، د مشکات شریف روایت دی جلد اول کتاب الغسل کې، چې په باب د غسل کې عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام نه تپوس شو د هغه سړي په باره کې چې دی راپاسي او دی بلل یعنی لونوالی هغه په خپل بدن باندې محسوس کړي، نو آیا دی به غسل کوي او که نه کوي. دته احتلام ورته نه دی یاد، لونوالی وموندو، اوس په غسل کوي. او که چېرته یو سړي ته د غسل احتلام ورته یاد دی چې ماته احتلام شوی دی، خو چې سار راپاسې د کپړې پاکې وي نو په ده باندې غسل نشته دی. دویمه مسله دا ده چې یو بنده دی غسل کوي او چې دی غسل کوي دی په باتروم کې دی او په باتروم کې دی غسل کوي، د سره خوا کې باټۍ پروت دی او دی د باټي د بدن نه هغه اوبه ځي او هغه د باټي ته وغورځي، آیا دا اوبه ناپاکه شولې او که پاکې شولې. نو که چېرته د ده په بدن باندې ظاهري داسې نجاست وي چې هغه نجاست سره اوبه لګېدلي او بیا د هغه اوبه سیده د باټي ته غورځېدلي، نو بیا دا باټۍ ناپاک دی. او که چېرته ظاهري د ده په بدن باندې نجاست نه وي، ځکه خو مسنون طریقه خو دا ده چې په مسنون طریقه کې اول د لاسو وینځلو نه بعد چې کوم ځای متاثره دی ناپاکه دی هغه د وینځل شي، که هغه کپړه ده او که هغه بدن دی. نو چې کله په مسنون طریقه باندې یو سړی عمل کوي نو دی به په شک کې دی باندې غورځېږي. نو که چېرته د ده په بدن باندې نجاست ظاهري وو او د هغې سره دا اوبه ولګېدي او بیا هغه اوبه د بدن نه د قطرې په شکل کې، د څاڅکې په شکل کې د باټي وغیره ته وغورځېدلې، دا اوبه ناپاکه شول. او که نه، که چېرته ظاهرا د ده په بدن باندې څه نجاست نو او دی لامبي او د ده بدن نه هغه اوبه، هغه قطرې، هغه څاڅکې هغه د باټي ته غورځېږي، نو بیا دا اوبه هغه پاکي دي، دا ناپاکي نه دي. بله مسله دا ده که چېرته یو سړي غسل وکړو
او غسل یې داسې وکړو چې عام کوم د غسل طریقه ده فرایض دي هغه یې وکړل هغې کې دوه پرېښودل یعنې غرغره یې پرېښودله په خولې کې اوبه اچول او په پوزه کې اوبه اچول دا یې پرېښودل او نور پوره بدن یې غسل یې وکړ نو آیا د ده غسل اوس ده ته بیا باد کې یاد شولو نو دی به اوس دا غسل دوباره به کوي او که نه صرف په خولې کې به اوبه اچوي او په پوزه کې به اوبه اچوي نو د دغې بنده دپاره پکار دا دی چې دی بیا په خولې کې اوبه واچوي او په پوزه کې اوبه واچوي دوباره غسل کولو ته ضرورت نشته دی ځکه چې په غسل کولو بدن باندې په اوبو اچولو باندې بدن پاک شو او صرف اور صرف دقه په پوزه کې چې کوم فرایض دي هغه ترې نه پاتې شوي دي هغه دې ادا کړي او د دې سره سره د بعضو کتابونو خبره دا لیکلې ده چې کله یو بنده هغه غسل کوي نو د هغه دپاره پکار دا دي چې دی کومه نوم دی یعنې ناپ په دې کې د اومه ګوته ووایي او دا د غوږونو چې دا کوم سوري دي سماح ورته په عربۍ کې ویل کېږي نو پکار دا دي چې په دې کې اومه ګوته ووایي چې د ده څه شک شبه هغه پاتې نشي چې غسل په صحیح طریقې سره ووځي چې کله غسل په صحیح طریقې سره ووته د دې بنده هغه شک او شبه هغه ختمه شوله او که چېرته د ده غسل هغه شک او شبې والا وي نو ګویا کې د ده عبادت کې هم شک او شبه راځي انشاءالله بل پارت کې بیا د نبی علیه السلام د غسل طریقه او دغه رنګې د نبی علیه السلام د ازواج مطهراتو د هغې د غسل طریقه به بیا بیانېږي الله دې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب